218 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. او د دین مخکې الله تعالی فرمایل چې ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. چې چا خپل دین پرېښودو او دې العیاذ بالله مرتد شو نو الله تعالی فرمایي چې د په دنیا کې عمل برباد شو او په آخرت کې د د لپاره اور به الله تعالی فرمایي په دې اور کې به همیشه. نو علما فرمایي چې یو انسان خپل دین پرېښود او نعوذ بالله دې مرتد شو نو په دنیا کې اعمال داسې باطلېږي چې د خپل بیبي سره نکاح ختمېږي. دغه شانته کې که انسان مرتد شو نو په میراث کې به ورته حصه نه میلاویږي. د مسلمانانو په قبرستان کې به دا نښه ښولی کېږي او په آخرت کې دا دی چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې چې چا خپل دین پرېښودو بل دین ته واوړېدو. البته چې انسان دی او هغه چې دی نو نعوذ بالله مرتد شو او ده واپس بیا توبه وباسله نو آیا په دنیا کې چې د کوم اعمال کړي دي لکه حج یې کړی دی لمونځ یې کړی دی نو دا د الله په نسبت باندې قبول دي او کنه دي. نو دې کې ډېر علماء کرام داسې وایي چې یاره بس دغه اعمال یې په خپل ځای باندې ټیک دي او اوس نور عملونه کوي. خو جمهور علما داسې وایي چې نه دی به واپس خپل چې مخکې کم حج کړی واپس په بیا حج کوي. مخکې که مثلا زکات ورکړی نو دی به د زکات بیا ورکوي. وایي ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. په دنیا کې اعمال برباد شو او په آخرت کې اعمال برباد شو نو لہذا دې به هر شی بیا د سره کوي. اوس دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې که تاسو دا غواړئ چې الله تعالی تاسو عملونه برباد نه کړي او تاسو دا غواړئ چې الله تعالی تاسو کامیاب کړي نو درې کارونه به تاسو کوئ چې تاسو عملونه به په خپل ځای باندې ټیکي. یو ان الذين آمنوا چې ایمان څوک راوړي، بل والذین هاجروا چې هجرت وکي، او بل وجاهدوا فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې جهاد وکي. نو دا درې عملونه داسې دي ځکه که انسان هجرت هم کوي جهاد هم کوي خو چې ایمان یې نه فایده نه ورکوي نو الله تعالی فرمایي که تاسو خپل عملونه ټیک کول غواړئ نو دا درې خبرې به خامخا کوئ، ایمان به ساتئ، هجرت به کوئ او جهاد به کوئ. نو الله تعالی فرمای اولئک یرجون رحمت الله. دا هغه خلق دي چې د الله د رحمت امید ساتي. د دې وجه نه حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی چې د نبی له صلوات و سلام د صحابه کرامو په صفاتونو کې یو صفت داو چې یرجون رحمت الله. د الله د رحمت امید به ساتو، د الله د رحمت نه بنا امید کېدل نه. علماء وی چې دسی ولی ذکر نکړه چې هغه خلک کامیاب دي چې د الله د رحمت یقین ساتي او دا امید ولې ذکر کو. وای دا غي وجه دا ده چې په الله تعالی باندې خو لازم نه دي چې موږ جنت راکړي. کوم ډېر اعمال کو خو په الله باندې څوک زور نشي کولای چې دا انسان مخامخا جنت ته داخله. نو دی وجه موږ امید ساتو چې الله به موږ جنت راکړي. دیم دا ده چې په دې کې عاجزۍ ته اشاره ده او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن چې دی نو دی به ژوند کوي بین الخوف والرجاء.
یو طرف ته بده یریږي چې اسینه چې الله زما دا عمل چرته برباد نه کی، او بل طرف ته د الله د رحمت امید ساتي، د الله د رحمت نه بنا امید کیږي نه. نو په دې کې عجزۍ ته اشاره ده چې اولئک یرجون رحمت الله، دا خلک کامیاب دي چې د الله د رحمت امید ساتي. والله غفور رحیم، الله بخونکی او مهربان دی. نو دې کې الله تعالی یو صفت دا ذکر کو چې والذین هاجروا، هغه خلک چې هجرت وکړي، وجاهدوا او جهاد وکړي. دیو جن علماء کرامو د هجرت د هغې مختلف اقسام ذکر کړي دي او د جهاد هم مختلف اقسام ذکر کړي دي. او هجرت اصل کې ویل کېږي پرې ښودلو ته، چې انسان یو شی پرېږدي ته هجرت ویل کېږي. د دیو جن نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې د ټول نه غټ هجرت دا دی ان تهجر ما کره ربک، چې ستا رب کم شي ته بد ګوري او ستا رب کم شي حرام کړی دی او ته هغه پرېږدې، نو دا غټ هجرت دی. او نبی علیہ السلام یو بل حدیث کې دا فرمایي چې والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، غټ مهاجر دا دی، غټ هجرت کوونکی هغه انسان دی چې الله د کوم شي زونه منی کړی دی او د هغې نه منی شي، نو دا هجرت کوونکی دی او د لوی مهاجر دی. نو الله تعالی صفت ذکر کو چې هغه خلک چې هجرت کوونکي دي. نو یو هجرت دا دی چې انسان ګناه پرېږدي. دویم هجرت دا دی چې انسان د کفر د ملک نه هجرت وکړي دارالامان ته. نو اگر هغه د کافرانو ملک، لکه ګوره صحابه کرامو چې هجرت کړو د مکې معظمې نه، نو دا مکه معظمه په هغه ټایم کې دا د کافرانو ملک و، او صحابه کرامو هجرت وکړو حبشو ته. نو حبش هم د کافرانو ملک و، خو هغه دلته کې دا د کافرانو ملک و، خو ظلم و پکې او هلته پکې امن و امان و. نو دا هجرت ته چې انسان د ظلم د ځګي نه هجرت وکړي، د امان ځګي ته هجرت وکړي، نو دا هجرت دی. دغه شانته کې د دارالکفر نه به انسان هجرت کوي دارالایمان ته. یو ځای کې کفر دی او بل ځای کې ایمان دی، نو مؤمن انسان به د کفر د ځګي نه هجرت کوي او د ایمان ځای ته به ځان رسوي. لکه صحابه کرامو هجرت وکړو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته، نو مدینه منوره د ایمان ځای و، نو ځکه صحابو هجرت وکړو د مکې نه مدینې منورې ته. دغه شانته کې هجرت ته دارالفسوق نه دارالطاعت ته، مطلب دا چې په یو ځای کې ګناهونه کیږي، په یو ملک کې چې نو د انسان ایمان محفوظ نه دی، نو انسان به هجرت کوي داسې ځای ته چې په کوم ځای کې د ایمان محفوظ دی. پنځم قسم د هجرت دا دی چې د بدانو د مجلس نه ما هجرت کې د نیکانو خلکو مجلس ته، چې انسان په یو مجلس کې کینی او هغه داسې ملګري دي چې هغه بد ملګري دي، نو مسلمان ته دا حکم متوجه دی چې دی به هجرت کوي د دې بد مجلس نه صحیح مجلس ته، او دا دومره برکتي عمل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دی چې په بنی اسرائیلو کې یو سړی او هغه چې دی نو وای دا یو کم سل مرګونه کړي، وای د څه په لاره باندې روانو، نو د یو کس نه تپوس وکړو چېرې ما خو یو کم سل مړي کړي دي، نو الله تعالی ما وبخي. وای هغه ورته چې تا چېرته بخي، خیر دې نشته، ډایرکټ جهنم ته ورچوي. بس هغه وایي چې مړه دا خبره پې داسې لکه بده ولګېده، توره راواغسته ویل چې دا سل خو برابر کړم بیا به ګورو، دی هم وجلی دی. نو بیا داسې روانو نه د یو عالم دین سره ملاقات وشو، هغه ته دا خبره وکړه چې دغه شانده کې ما سل مړي کړي دي، نو څنګه الله به ما وبخي؟ نو هغه ورته الله تعالی رحم کوونکی دی، که الله دې بخي نو زموږ سره څه کار دی؟ خو زه درته دا مشوره در کوم چې که ته توبه وباسې، نو د هغې دپاره یو شرط دا دی چې په زړه کې قصد وکړه، او بل د خپل ملګرو دا مجلس پرېږده، او د نیکانو کلی دی نو هغې ته هجرت وکړو، نو کېدی شي چې الله دې مات کړي. بس د زړه نه قصد وکړو، توبې وباسله، او د نیکانو خلکو دې کلي ته ور روان شو. اوس الله تعالی ته منظور داسې و چې دله په دې ټایم کې مرګ راغی، او چې کله مرګ راغی نو په دې کې د جهنم فرشتې راغلي چې دا به موږ جهنم ته بوځو، ځکه چې د مړي کړي. و دې جنت ته فرشتو ورته وایي چې د خو توبه وباسلې ده، او د نیکانو خلکو خواله تلو، نو موږ جنت ته بوځو. و الله تعالی ته د خپل علم سره تپوس وکړو چې ستاسو په څه جګړه ده؟ و دې فرشتو ورته وایي چې یا الله تعالی دا وګوره مونږه جنت ته بوځو، دا نور وایي چې مونږ جهنم ته بوځو. و الله تعالی وایي چې دا ځمکه ناب کوي، که د نیکانو خلکو دې کلي ته نږدې وجو جنت ته بوځئ،
او په دې بل ته نږدې جهنم ته بوزي. حدیث کې راغلی دی وای دی خو په دغه ټیم کې اله روان شو د بدانو خلکو د کلی ته نږدې خو الله تعالی د ځمکې ته حکم وکړو چې د بل طرف ته ورلنډه شه. نو چې کله فرشتو ناپ کوو نو د نیکانو خلکو کلی ته نږدې و الله تعالی ورته چې جنت ته بوزي. نو دینه دا معلومیږي چې په مسلمان باندې لازم دا دی چې بد مجلس په پریدي او په نیک مجلس کې بده کینی. نو دام د هجرت یو قسم دی. نو یو عمل هجرت ته بل الله تعالی فرمایي وجاهدوا چې کوم خلق هغه جهاد کوي. نو د جهاد خو اصل کې مقصد دا دی چې انسان خپل زندگی او خپل ټول طاقت صرف کی د مشرکانو په وجلو کې د جهاد ویل کی. خو لغوي په لحاظ سره چې جهاد ویل کی کوشش تا نو دا غي مختلف قسمونه دي. یو جهاد دا دی چې انسان د خپل نفس سره کوي لکه مثلا دام جهاد دی چې بالتعلم العلم چې انسان علم زده کوي نو دام جهاد دی. د تشان و تعلیمه چاته دین بیانول دام جهاد دی. والعمل به او په دې دین باندې عمل کول دام جهاد دی. والصبر فی ذلک او چې انسان دعوت ورکوي علم زده کوي خلکو ته علم خي او په دې کې دا کم تکلیفونه راځي انسان په دې صبر کوي نو دام جهاد دی. او د تشان ته کې د شیطان سره جهاد چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دی. د شیطان سره چې جهاد کیږي یو دا چې بدعت الشهوات چې انسان چې د خپل شهوت او خپل خواهش په قرباني دا د شیطان سره جهاد دی. شیطان بتا ته وایي چې مثلا په دې ځکه ګناه وکړه تا ته لذت ملو شي خو ته د شیطان سره مقابله کوي نو دا جهاد دی. د تشان ته کې بدعت الشبهات چې دا شیطان برا لګي او تاسو ته قسمه قسم وسوسه اچي د الله په باره کې د رسول په باره کې د اسلام په باره کې او ته برا لګي د سره په مقابله کې نو ته چې د شیطان سره دا مقابله کې نو دم جهاد دی. د کافرانو سره جهاد چې دی نو په څلور قسمه باندې دی. یو بالقلب د کافر سره جهاد دی چې په زړه کې دا بد غني چې د کافر سره زمان نفرت دی ځکه چې د کوپر کوي د مسلمانانو ته ضرر رسي نو دم جهاد دی بالقلب په زړه باندې. بل باللسان په جبه باندې د کافرانو سره جهاد کول چې هغه ته دلیل وي هغه ته جواب ورکړي د اسلام حقانیت ثابته نو دم جهاد دی. د قشانت کې د مال په ذریعہ باندې چې تاسو نه رسیږي چې ته یو ځای ته لاړ شي او ته مجاهدین له پیسې ورکې وغه د مشرکانو سره جنگيږي نو دم جهاد دی. د قشان سلورم قسم بالسيف والسنان چې انسان په تور باندې او په نیزه باندې او په ټوپک باندې د کافرانو سره وجنګيږي نو دام جهاد دی. بل جهاد د منافقانو سره دی نو دام په درې قسمه باندې دی. یو بالغلظه علیهم د منافقانو خلکو سره به سختی کې د منافق انسان سره به نرمی نه کې. دریم باقامت الحدود او منافقانو باندې به حدود قائمي اسلامي حکومت برالېږي کې منافق غلا وکلاس پتی کټ کوي که مثلا بدکاری وکړه رجم کوي به نو دام جهاد دی. د قشانت کې به اکفهار الوجه چې منافق انسان د نوغت به تندې بو تتروي دا غسر به تعلق صحیح نه ساتي او هغه سره په خندا پیشانی باندې نه ملويږي نو دام جهاد دی چې د منافق انسان سره جهاد کیږي. نو ځکه الله تعالی فرمایل چې تاسو کامیابی غواړئ نو درې عملونه وکوي. ان الذين امنوا چې ایمان راوړي والذین هاجروا چې هجرت کوي وجاهدوا فی سبیل الله او د الله په لار کې جهاد کوي نو اولئک یرجون رحمت الله دا د الله رحمت امید ساتي او الله بخون کې مهربان دی. نو دې آیات کې الله تعالی دا درې صفات ذکر کوي. ان الذين بشک هغه خلق آمنوا چې ایمان راوړو والذین هاجروا او هغه خلق چې هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله الله تعالی په لار کې اولئک دغه خلق یرجون رحمت الله امید ساتي د الله تعالی د رحمت والله غفور رحیم الله بخون کې دی او مهربان دی.
فليتقسم